امام مظلوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې د مظالم دا سلسله جاری ساتل. اول نمبر کونټه ورله ما تکړه، دویم نمبر کانی په اور اول، دریم نمبر حضرت عثمان رضی الله عنه باندې مسجد نبوی ته دراتلو پابندي ولګول شو. څلورم نمبر خپل کور کې قید کړی شو، خپل کور کې محصور کړی شو او په دې باندې د اکتفا ونکړه. بیا د مدینه په کوڅو کې د چغې کړلې، आवाजونه اوچت کړل چې د نن نه بعد با څوک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو وړې روټي نه وړي، هغه باندې خوراکم بند کړلو، د خوراک پابندي ولګول شو. هغه عثمان چې د چا د سخاوت د وجنه د څومره غریبانو خلکو کورونو کې با خوراکونه ملاوېدل، نن هغه عثمان باندې خوراک بند کړی شو. که څوک ورته خوراک خوري هغه ته دمکیانې ورکوي، که څوک ورته خوراک رسوي هغه ته دمکیانې ورکوي. او بیا دام نه چې صرف په دې اکتفا وکړله بلکې بیا آوازونه اوچت کړل چې د نن نه بعد په حضرت عثمان رضی الله عنه باندې اوبم بندې دي، څوک به حضرت عثمان رضی الله عنه ته اوبم نه ور رسوي. هغه عثمان چې هغه بیرې روما اغوستلی و، قوې اغوستلی و، هغې د مسلمانانو دپاره وقف کړی و، نن په هغه عثمان باندې اوبه بندې کړلې. ورته ویل چې څوک به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته اوبم نه ور رسوي. امام ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی الله عنهم وغیره ته دا پیغام ورولېږلو فانهم قد منعونا الماء، چې دغه خلکو باغیانو په موږ باندې اوبه بندې کړي دي. فان قدرتم، که چېرې تاسو طاقت لرئ، تاسو وس لرئ چې تاسو موږ ته اوبه رو رسوئ، څه اوبه را رسولی شئ، تاسو موږ ته اوبه رو رسوئ. دا پیغام یې ورته ورکړل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته. چې کله دا پیغام ورسېدلو هغه د اوبو مشکیزه راواغېستله، اوږه باندې کړله او قصر خلافت طرف ته را روان دی. باغیان ورته لاره کې رکاوټ جوړ شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه هغه اوبه واغېستلې، هغه اوبه یې توی کړلې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ای ظالمانو دا تاسو څه کوئ؟ دا خو د مسلمانانو طریقه نه ده، دا خو د کافرانو طریقه نه ده. د روم او د فارس کافران هغه هم قیدیانو ته خوراک ورکوي، څښاک ورکوي، دا تاسو څه کوئ؟ دا خو د کافرانو طریقه نه ده. فما تستحلون حسره وقتله، د کمې خبرې په بنیاد باندې تاسو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قید کول او د هغوی قتل کول جایز کړئ. حضرت علی رضی الله عنه دا خبرې وکړلې، خو دې سنګدلو باندې دې خبرو اثر ونه کړلو، دی هغه اوبه توی کړلې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل پټکي راواغېستلو، د کور خواته ورغې، هغه پټکي د حضرت عثمان رضی الله عنه کور ته ورویشتلو د دې دپاره چې هغه ته یقین وشي چې ما خو خپل پوره وس وکړلو چې زه اوبه تاسو ته درو رسوم، خو دا باغیان منځ کې رکاوټ جوړ شو، دی اوبه رسولو ته موږ نه پرېږدي. او بیا محترمو تاسو به اورېدلي وي چې په میدان کربلا کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې اوبه بندې کړې شوې وې، 3 ورځې بندې کړې شوې وې یا 10 ورځې بندې کړې شوې وې. حضرت حسین رضی الله عنه باندې په میدان کربلا کې اوبه بندې کړې شوې وې. خو نن زه تاسو ته د یو داسې مظلوم داستان اورومه چې په هغوی باندې 10 ورځې نه، 20 ورځې نه، 30 ورځې نه، پوره 40 ورځې دې باغیانو اوبه بندې کړې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه باندې خوراک او څښاک بند کړی و. حضرت عثمان رضی الله عنه نه چې کله په دې ایامو کې چا پوښتنه وکړله چې تاسو ته تنده ولګي بیا تاسو څه کوئ، حضرت عثمان رضی الله عنه په جواب کې وفرمیل زه د قرآن کریم تلاوت کوم او زه چې تلاوت کوم په هغې سره الله زما تنده ختموي. دوی د خپله محاصره جاري ساتلې وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل 2 زامن حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما ته وفرمیل تاسو لاړ شئ او د حضرت عثمان رضی الله عنه د کور په دروازه باندې ودرېږئ. هلته کې تاسو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حفاظت کوئ. عثمان رضی الله عنه د حفاظت لپاره په دروازه باندې ودرېږئ. په هغه موقع باندې دا 2 حضرات هلته کې ولاړو، گویا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خپل 2 بچي هلته کې ولېږل چې لاړ شئ ودرېږئ، وګورئ چې په لوږه او تنده کې څرنګې تلاوت کولی شي، په لوږه او تنده کې څرنګې د خپل رب مخامخ سجده لګولی شي، په لوږه او تنده کې څرنګې د خپل رب ذکر کولی شي،
خپلو کو تند کې سرنګ د خپل رب لپاره خپل ځان قربانولی شي شاید چې بیا سبا تاسو تم داسې حالات را پیښیږي شاید چې سبا تاسو په تندې په حالت کې قرآن لولې شاید چې بیا سبا تاسو د تندې په حالت کې سجدې کوئ شاید چې بیا تاسو سبا د تندې په حالت کې د خپل رب لپاره خپل ځان قربانوي لاړ شي دلته نه تربیت زده کې دا عثماني یونیورسيټي ده دا تربیتګاه ده دا درسګاه ده دلته کې د توحید درس ورکولی شي دلته کې د عبادت درس ورکولی شي دلته کې د تلاوت درس ورکولی شي دلته کې د لوګي او د تندې په حالت کې د قرآن لوستلو طریقه ښودلی شي دلته کې د لوګي او د تندې په حالت کې د ذکر کولو طریقه ښودلی شي دلته کې د لوګي او د تندې په حالت کې د خپل رب لپاره خپل ځان قربانولو طریقه ښودلی شي یا په میدان کربلا کې چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د تندې په حالت کې قرآن ولوستلو د تندې په حالت کې منځ وکړلو د تندې په حالت کې سجدې وکړلې د تندې په حالت کې خپل ځان د الله په حضور کې قربان کړلو ټول ارسه دلته نزد کړي سبق دلته نزد کړ درس دلته نزد کړو نو بهر حال چې کله دی باغیانو محاصره کړې و او دی هغه خپل محاصره جاری ساتلې و نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کور قصر خلافت چت ته وختلو او ټول خلک مخاطب کړل او یو داسې تقریر وکړلو چې هغه د مظلوم आवाज جوړ شولو هغه به تر قیامت پورې د مظلوم आवाज وي او د تاریخ په اوراقو کې به تر قیامت پورې موجود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې آیا تاسو ته پته نشته چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته تشریف وروړلو په مدینه منوره کې د مسجد نبوي ځمکه تنګه وه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې څوک به د مسجد نبوي دپاره ځای واخلي چې د دې په بدله کې به الله ورته د دې نه بهترین ځای په جنت کې ورکړي نو هغه څوک چې د مدینې منورې کې د مسجد نبوي دپاره یې ځای اخیستلی و ټول ورته وویل چې هغه تاسو وې هغوی د دې خبرې تصدیق وکړلو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه وفرمایل آیا نن په دې مسجد کې تاسو د لمونځ کولو نه ما منع کوئ او بیا ورته وفرمایل چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې ته تشریف وروړلو دلته کې یو کوهی و بیر روما د هغې اوبه خوږې وې پیغمبر علیه السلام فرمایلي وو چې څوک دی چې دا کوهی واخلي او د مسلمانانو دپاره یې وقف کړي چې د دې په بدل کې به ورته الله رب العزت جنت ورکی وی هغه کوي ما واغستلو او ما د مسلمانانو لپاره وقف کړلو ما د مسلمانانو لپاره وقف کړلو چې په دې باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زبان نبوت نه ما ته د جنت بشارت ملو شولو آیا نن د هغه کوي د اوبو څښلو نه تاسو ما منع کوئ آیا تاسو ته د دې خبرې پته نشته دی چې د غزوې تبوک لشکر هغه په ساز او سامان سره ما مزین کړی و ټولو خلکو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خبرو تصدیق وکړلو چې دا خبره همدغه شانتې کېده خو بیا هم خپله محاصره جاري ساتلې وه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل بیان جاري ساتلی و او ورته وفرمیل آیا تاسو ته دا خبره معلومه نه ده چې یو ځل زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د احد غر د پاسه ولاړ وم ما سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره زه موجود وم په دغه دوران کې غر پړه کېدو باندې شولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احد غر ته خپه راوویشتله او ورته وفرمیل ودرېږه په دې وخت کې په تا باندې یو نبي یو صدیق او یو شهید ولاړ دی آیا تاسو دا خبره معلومه نه ده آیا دا خبره همداسې نه ده ټولو خلکو د دې خبرې تصدیق وکړلو چې او دا خبره همدغه شانتې کېده دا خبره درسته ده بیا حضرت عثمان رضی الله عنه وفرمیل آیا تاسو دا خبره معلومه نه ده چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیې په موقع باندې زه مکې مکرمې ته ولېږلم او چې کله خلکو نه بیعت اخیستلو نو خپل لاس یې زما لاس ګرځولی و او بیعت یې کړی و آیا دا خبره درسته نه ده ټولو خلکو وویل چې دا خبره درسته ده خو بیا هم دې سمدلو باندې دې خبرو اثر ونه کړلو د خپله محاصره هم هغه شانتې کې جاري ساتلې وه حضرت عثمان رضی الله عنه فضایل او مناقب یې واورېدل خو بیا هم خپله محاصره جاري ساتلې وه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې د یو مسلمان قتل د دریو خبرو د وجې نه روا کېږي چې هغه ناحق قتل کړي وي
یا زنا کړی وي یا مرتد شي وي. حضرت عثمان رضی الله عنه ته په خپل تقریر کې د دې درې وانو خبرو صفائی ورکړله چې ما دې درې وانو کارونو کې یو کار هم نه دی کړی، تاسو د کمې خبرې د وجې نه زما قتل روا ګڼئ، د کمو خبرو د وجې نه زما قتل جایز ګڼئ. بیا چې کله دی بیا خپله محاصره جاري ساتلې وه، یو ورځ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل کور نه آواز وکړلو یا اهل المدینه، اے مدینې والو، انی استودعکم الله، زه تاسو الله ته سپارم، زه د الله نه دا دعا کوم چې زما نه بعد الله تاسو ته بهترین خلیفه درکړي، ښه خلیفه درکړي. او ورته وفرمیل تاسو ته قسم در کومه تاسو خپل کورونو ته واپس لاړ شئ، چاته د جنگ او د جدال اجازت نشته دی، قتل او قتال اجازت نشته دی، ټول خپل کورونو ته واپس لاړ شئ. خلکو ته قسمونه ورکړل، خپل خلک خپل کورونو ته واپس لاړل. حضرت عثمان رضی الله عنه د حفاظت لپاره چند صحابه حضرت حسن، حضرت زبیر وغیرہ رضی الله عنهم حضرات د خپل پلارانو په حکم سره پاتې شول، هغوی په دروازه باندې ولاړ.